که ستاسو د فیسبوک په پیج باندې تاسو ته کنټینټ مونیټایزیشن اپشن ملو شي نو تاسو ته پته څنګه لګي. اکثر ځینې کسان ته هلته نوټیفیکیشن هم نه راغلی چې دغه ته چې لاړ شي مونیټایزیشن ته، هلته که ورته هغه شان ته ښکارېږي، هلته که ورته لیکلی انوایټ پروګرام ورته خالي لیکلی انوایټ اونلی ورته لیکلی، چې انوایټ اونلی ورته لیکلی نو دوی وایي چې دا انوایټ اونلی دی. خو زه درته په دې ویډیو کې ښیم موږ ته میلاو شوی دی او موږ ته هم دغه شانتې شو کېږي. نو زه تاسو ته اوس ښیم چې تاسو به خپل پیج چې دی دا به څنګه چک کوئ. اول نمبر دا ځینې کسان وایي چې دا په وایرل پیج باندې چې کوم په پیج باندې ویډیوګان وایرل یا پلانې چلی پلانې چل، نو دا له دغه خبر نه ده. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړي، هغه ویډیو به تاسو کتلی زموږ په دې پیج باندې د وخت نه ویډیوګان چې دي هغه پې وایرل راځي. وایرل به دې ته ویله کېږي زموږ چې څومره فالوور دي د هغې نه سیوا په دې باندې ویوز چې دی دا راځي. زموږ په هره ویډیو باندې د هغې نه سیوا ویوز راځي. نو چې سیوا ویوز راځي نو هره ویډیو چې دا هغه دی وایرلي، نو چې وایرلي نو د هغې د وجې نه چې دی دا نه میلاویږي چې ستاسو ویډیوګان وایرلي. داسې کسان چې د هغو ډېر زیات فالوور خو هغو ته هم نه میلاو شي. دا د هغو د طرفه انوایټ اونلی پروګرام دی. نو تاسو خپل دغه چې دی دا چک کولی شئ. په دې کې راته زه د خپل ویډیوګان چې دي دا راته هم ښیم. زموږ دا ویډیوګان چې دي دا به تاسو هم خالي وګورئ. په دې کې 16,000 فالوور چې دي دا زموږ دي. خو لاندې که تاسو زموږ دا ویډیوګان وګورئ نو په هره ویډیو باندې ښه پوره ویو چې دي دا راغلي. زموږ دا اولنی دغه ده نو په دې 1900 راغلي دي چې یوه ګنټه مخکې موږ ورکړي دي. دا تاسو ته ښکارېږي. دا یې پرون ورکړي 20 ګنټې مخکې ورکړي نو په دې 35,000 راغلي دي. فالوور 16,000 دی، په دې 35، په دې 1,53,000 دي. دغه شان په دې باندې 95,000 دی، په دې ورپسې پسې 40,000 دي. دغه شان دا ټول تاسو وګورئ. دلته دا ویډیوګان چې دي مکمل تاسو وګورئ، تاسو ته به شو کېږي. دلته دغه شانتې په دې ټولو باندې چې دی زموږ ویوز چې دي ښه برابر راغلي. ګوره دا ټولو باندې ویوز چې دي دا راغلي دي. که تاسو وینئ په دې لاندېنو باندې لږ کم راغلي دي. دا اولنی دي نو په یو څو باندې کم راغلي، هغې نه لاندې چې دي هغه بیا هم سیوا راغلي. خو ځینې مخکې ځي ځینې کم ځي نو په دې کې هر یو ویډیو چې وایرل ده. اوس زه تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو ته به کنټینټ مونیټایزیشن چې دی دا تاسو ته میلاو شوی، تاسو ته به پته څنګه لګي. را به شو بره سر ته دلته راشئ. دلته رالو نو دلته کې پروفیشنل ډیشبورډ چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي نو تاسو ته دلته نوټیفیکیشن شو کېږي لکه څنګه چې موږ ته د سټار دا شو کېږي. دلته کې شو نه شو. او که دلته وګورئ 2.3 میلیون چې دی په دې باندې زموږ په 28 ورځو کې ویوز چې دي دا هم راغلی. خو موږ به لاړ شو مونیټایزیشن ته، هلته کې به اوس چک کړو چې موږ ته دا میلاو شوی که نه. دلته چې موږ رالو نو دلته موږ ته هم نه دی میلاو شوی کنټینټ مونیټایزیشن چې دی داسې دی. د دې لپاره به موږ څه چل وکړو، موږ به د خپل دغه چې دی دا به ریپریش کړو. سکرین داسې لږ راښودلو او چې دا چې موږ ورپرېښودو غوږ نو ګوره دلته راغی. دلته کنټینټ مونیټایزیشن سټیپ چې دی دا راغلی پیج به تاسو ته هم له پاسه ښکارېږي. دلته موږ ته راغلی دی. دلته کې چې دی ګوره ته د دې ځای نه باید دا یو غلطي به تاسو نه کوئ چې د دې ځای نه تاسو د دې سټاپ وکړئ. که د دې ځای نه تاسو د دې سټاپ وکړو نو ستاسو سره چې کوم پی آوټ دی، که تاسو د مخکې نه پی آوټ ځانه برابر کړی د پاکستان لوکیشن پکې تاسو ور اچولی نو ډایرکټ به پکې هغه لوکیشن ور واچولی شي. نو د هغې د وجې نه بیا ستاسو دا پیج چې دی دا به نه مونیټایز کېږي که تاسو ته دا سټاپ میلاو شوی. نو په دې باندې به زه بله ویډیو راوړم چې په هغې کې به تاسو دا سټاپ چې دی دا به تاسو د کوم ځای نه کوئ او په کومه طریقه باندې به یې کوئ. نو د هغې لپاره زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی دا له ځان سره یو ځای کوئ.